أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. دانن چې د کومو آیاتونو تلاوت شو دا د سوره الانفال آیاتونه دي او د دې آیاتونو تعلق د غزوه بدر سره دی. غزوه بدر هم په 17 رمضان المبارک سن 2 هجری کې وو، نو سبالم ولسم رمضان دی، نو مونږ په دې وجه دا موضوع نن دلته ایښودې ده. دې موضوع کی بنیادی مقاصد څه دي نو هغه به تاسو د درس په دوران کې پته ولګي. د دې بدر د دې غزوې په باره کې د دې پس منظر دا دی چې څنګه چې تاسو ته علم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله مکه معظمه کې چونکه هغه کلو نو د ټولو نه زیات د دعوت بنیادی مرکز هم هغه بیا چې کله په لسم کال باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او ابو طالب هم د دنیا نه لاړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات بیا زیات شو. د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مقام خداو چې هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کور کې ډیر زیات اطمینان او تسلی ورکوله، او د ابو طالب مقام داو چې هغه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دفاع کوله، او داغه د مشرع په وجه نبی علیہ السلام باندې چاته د لاس دا چولو جرأت نه و. د دې دواړو د تلو نه بعد بیا حالات بدل شو او سخته او تکلیفونه زیات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ کو چې طائف ته بلاشم، نږدې کله ده، نږدې علاقه ده او د مکې خلک پیژنیم، نو التنا بعد هغه دعوت مرکز جوړ کوم او څنګه چې دلته می کار کوم نو دا کار به هلته کوم. دا خبر ذهن کې یاد اوساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دعوت د پاره طائف ته نه دی تللی، د پاره طائف ته تللی دی چې د طائف نه د دعوت مرکز جوړ، ورنه که صرف د دعوت د پاره تللی نو بیا په لسم کال سلطه په اول کال بتلې وې، په دویم کال بتلې وې، په دریم سلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم، دا دونه نه لس کاله چې تېرېده دونه نږدې کلو، نو چې صرف دعوت د پاره ته نو بیا خو د دې نه مخکې تلل پکار دې د پاره لاړ چې څنګه اوس مکه معظمه زما مرکز و نو داسې به زه طائف نه مرکز جوړ. لیکن د طائف خلکو خو بدماشي وکړه او انتهایی د بېسړي توبه او د انتهایی د دشمنۍ او انتهایی د ظلم یو انداز اختیار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او بدمعشان ورپسې کړ نبی علیہ السلام پسې، او د هغې په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تکلیف ملاو شو او په یو باغ کې پناه واغوسته، او هغه واقعه او تفصیلات تاسو د سیرت په کتابونو کې بیا ګورئ. دینه بعد بیا
سخت او تکلیفونه زیات وو، خو الله تعالی یو غیبی نظام داسې وکړو چې د مدینه منورې چې کوم خلقو انصار هغې په ذهن کې الله تعالی د اسلام د حقانیت دا خبره ورواچوله، ځکه دوی خو به حج ته تله راتله، نو د نبي علیه السلام د دعوت نه خو خبر وو. نو په ابتدا کې تقریبا یو 75 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په منا کې په یو ورکوټه غونډه دره کې ملاو شو. هغه دره کې په خوا یو ورکوټه غونډه جمعه مو، هغه جمعه د دې خبرې نه خو چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د مدینه منورې د انصار سره دلته جرګه کړې ده. هغه د مدینه منورې انصارو چې جرګه نبی علیہ السلام سره وکړه، نو پاره کې دا توې شو چې آینده کې الله به ډېر خلک راولو او ډېر خلکو ته هم دا خبره وکړو، نو هغې نه بعد به بیا څه فیصله کړو. پر روان کال باندې بیا د هغې په نسبت باندې لږ زیات خلک رالل او هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باقاعده مدینه منورې ته د راتلو دعوت ورکړه. دا دعوت داسې نه و چې به حیثیت یو مهاجر نبی علیہ السلام خپل کلي ته راغوښته چې زه خیر دی راشه او ته به یو مهاجر سړی او د خپل کلي د کې تا ته تکلیف دی نو خیر دی راشه مونږ به درله ځای درکړو. نه، په داسې مهاجر په حیثیت یې ورته نه وې، بلکې په دې حیثیت یې ورته وې چې ته راشه او ته به زمونږ د دې مدینې منورې سردار دی، د مدینې منورې د دې علاقې به ته یو قسم له حکمران دی، ستا اختیار وایي چې ته څنګه وې مونږ ته هم هغسې به کوو، مونږ به ستا ملاتړ یو، تا باندې ایمان راوړی او ستا دپاره هرې خبرې او هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. په دغه ځای کې څه تقریرونه ډېر زیات شو او تاسو د سیرت په کتابونو کې کتی شئ چې جوانانو هم پکې داسې تقریرونه وکړل چې علامه تبایعون هذا الرجل، تاسو ته پته ده چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس ورکوئ، نو د دې نتیجه به څه د دې نتیجه به دا وي چې ستاسو سرداران او ستاسو عزتمن خلک هغه به په خاورو کې ککړ شي یا به دله خلک مړه کړي، ستاسو ښځې به کونډې شي او ستاسو بچي به یتیمان شي، تاسو به د ټولې دنیا دشمنان شئ. نو د اوس نه پې سوچ وکړئ چې که دا سړی هلته بوځئ او دې خبرو ته تیار یې خو ټیک ده، که نه سبا بیا دا وایه چې یاره مونږ ته خو پته نه وه چې په دې کې دا مسایل دي او بیا یې لاس تړلی نیسئ او د مکې والا لی ورکوئ، نو د هغې په ځای نه هم د دې خبرې نه غلي شئ، د هغې په ځای هم دا خبره ښه ده، هغه بیا د دنیا او د آخرت د دواړو شرم دی. او که نه دې ته تیار یې چې نه د نبي علیه الصلاة والسلام د حفاظت دپاره او د ده د دین د غلبې دپاره هرې قربانۍ ته تیار یو، نو بیا زما د په الله قسم دا ډېر او د خیر او د فایدې سودا ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. بس خلکو ټولو لاسونه اوچت کړه چې مونږ ته پته ده چې د دې سړي هلته د بوتلو مطلب څه دی او دې ټولو خبرو ته مونږ تیار یو، مونږ ښه په سوچ دا کار کوو. دا خبره خو نبي علیه السلام صرف د مدینې د خلکو سره کړې وه، خو د مکې خلکو ته هم لږه لږه پته ولګېده چې مسله څه بدله ده. او بیا د دې خبرې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هم مدینه منورې ته لیږل شروع کړو چې پای کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ او بعض نور صحابه کرام داسې اکا دکا یو تن بت داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکم د خلکو دا خیال راغی چې ښکاره خبره ده چې دا مرګري هلته ځي خدای به هم ځي، نو دې جرګه شروع کړه چې د دې مسلې حل به صحیح. آخر کار جرګه په دې وشوه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام د کور نه به محاصره وکړو او د بنو هاشمو نه علاوه د قریشو چې څومره قبایل دي نو دا ټولو قبیلو نه به یو سړی توره راوالي او اکدم به په ده باندې حمله وکړي، نو دا پته به نه لګي چې د چا په توره مړ شو. او بیا ښکاره خبره ده چې بنو هاشم به د ټولو قریشو سره خو مقابله نشي کولی، نو بیا به فیصله په دې وشي چې خون بها به والي، پیسې به والي، دیت به والي، نو دیت چې څومره غواړي نو ور به کوله، دا خو خبره نه. نو دې مسلې نه به بېغمه شو. په کومه شپه چې دې دغه فیصله خپل نافذه کول شروع کړو، نبي علیه الصلاة والسلام د کور نه ګیره واچوله، هم په دغه ورځ باندې د سره غرمې کې چې بېګاله به دوی دا کار کوي او نبي علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی اشاره ورکړه چې بېګاله به تر دې مدینې منورې نه مکې معظمې نه وځي. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام مونږ کره غرمه ټیم کې راغی او زما پلار ته خبره وکړه
او بیا دواړو صلاح وکړه او بیا د تلو ټیم مقرر کړ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور نه د شپې ووته او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انتظام کړي و د وخانو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ویلو چې دا یو قابل اعتماد سړی پیدا کړي چې هغه مونږ ته دا سه لارې وخی چې دا کومه د مکه معظمه نه چې مدینه منوره ته کومه عام لار تللی ده نو د عام لارې په بدل کې مونږه دا سه په نور لارو لاړ شو چې زمونږ او د خلکو په منځ کې مخامخواله ونشي او مونږه الته مدینه منوره ته ورسو دغه جګړه خو مقصد نه ده دا مطلب نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله تعالی باندې سبه اعتمادي و چې یره په لار باندې خلک ملکی چې به اعتمادي و نو بیا په غار کې خو خپل مرګري له تسلی نه ورکوله اعتماد په الله تعالی باندې و د الله تعالی تر طرف نه هدایت داو چې داسې طریقې سره ته دا سفر وکړه چې دې سفر کې شتاو د دې مخامخواله ونشي او ته صرف مدینه منوره ته لاړ شې دا ستا مدد دی څنګه الله تعالی ورته دعا خو دلې و چې وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او قرآن بیا وی چې الا تنصروه فقد نصره الله کتا سره دې پیغمبر مدد نکوي نو الله پاک مدد کړي اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار چې کله خپل خلق ویست کافرانو او په غار کې خپل مرګري سره ناسو نو الله تعالی د مدد وکړو اوس تاسو ګورئ د الله تعالی مدد بظاهر خو زمونږ په ذهن کې د مدد تصور دا راځي چې بس کافران ټول غرق شو او اسمان نه په تندرونه راغله او یا ټول مړ شو نه د مدد یو تصور دام دی چې په دغه وخت د الله تعالی منسوبه دامه او د الله تعالی فیصله دامه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په خیر خیریت مدینه منوره ته ورسي د الله تعالی مدد دا کله کله د یو چا بچ کول په یو موقع باندې دا د الله تعالی مدد دا ضروري نه ده چې خامخا ستا دشمن د شکست مخري او غیر تباہ برباد شي دا د الله تعالی د مدد یو شکل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله تعالی دا نو هغه یو سړی یو کافر یو مشرک و عبد الله دا غنمو عبد الله بن اریقه دیلی د بنو دیل قبیله یو سړی نو هغه په پیسو باندې واغستو هغه قابل اعتماد دا په غیر مسلم خلکو کې هم داسې قابل اعتماد خلک کېدی شي چې هغه اگر چې کافر وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دای اعتماد کو چې به زمون حل بنه وي نو دی بیا غار کې کېناست الله دا غي د تفصيلات دی وخت خو هغه موضوع نه ده عبد الله بن اریقه دیلی ور سره لاړو بیا په لار کې تاسو ته پته ده چې سراقه بن مالک ور مخه ورغه او هغه واقعي تمام مخ کې اشاره کړو آخر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسید او مدینه منوره کې اولنې کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کو داغه تذکرہ ما کړی و هغه دا و چې د مدینه منوره اولنې ریاست داغه بنیاد چې خودو نو هغه په یو تحریری دستور باندې کې خو په یو تحریری آئین کې خو په هغه تحریری دستور او تحریری آئین کې بنیادی خبرې دوی نور خدای تفصيلات تاسو بیا د سیرت په کتابونو کې ګورئ پایګر ټورنه اولنې بنیادی خبره دا و چې دا مدینه منوره یو ریاست ده او د دې مدینه منوره حاکم او د دې مدینه منوره حکمران چې په هغه علاقه کې ورته ملک وي او ته بادشاہ وي ملک دا غزه اصطلاح او بادشاہ اصطلاح نو دا ریاست سربراه موږ ورته سربراه مملکت وایو نو سربراه د دې مملکت با رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلقو د فیصلو اخرنه اختیار به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او په دې معاهده کې نبی علیہ السلام د ځان سره يهوديان هم شریک کړو دا يهوديان چې دي د دلته څنګه راغلي او دا د جمله مختصره غونډې وي دا يهوديان چې دي دا د یمن یو حکمرانو تبع دا غنمو تبع دا اصل خپل نوم ابو کریب او تبع دا غي داسې لقب لکه فرعون چې د مصر د حکمرانانو لقب نو دا تبع ابو کریب رضی الله تعالی عنه د یمن د علاقې را روانو فتوحات کول مکه معظمه تراغه او د مکه معظمه د بیت الله مبارک ورته چاوي چې خبره ده خدای الله تعالی کور دی يهوديان ورته وی چې دا غره دلته بچړل نه کې نو دی تبع ابو کریب ولګید او د بیت الله د پاره یو غلاف تیار کړ نو خلق په تاریخ کې وی اولنې هغه سړی چې په بیت الله باندې غلاف چولې ده هغه د تبع ابو کریب دی او د
بیت الله ډیر زیات احترام وکړو او بیا د شام طرف ته روان شو. تاسو ته پته ده دا مونږ چې څنګه ناست یو نو زما د ښی طرف ته دا علاقه چې ده دا یمن دی او دا هغه چې داسې راځي نو دا مکه معظمه ده د ښی طرف ته. په دې منځ کې بیا دا مدینه منوره ده او داسې چې ځي نو دا بیا شام دی او فلسطین دی او اردن دی او دا علاقې دي بیا پوهېږي. او د دې مکې معظمې نه دا مونږ چې په دې منځ کې یو داسې فرض وکړه لکه مونږ چې په مکه معظمه کې ناست یو نو دې مکې معظمې نه شا طرف ته چې دی دې طرف ته بحر احمر دی او دغه بحر احمر نه او د دې مکې معظمې په دې منځ کې دا وچه علاقه ده. ته چې سعودي ته په جهاز کې ځې نو ته په دې مکه معظمه باندې داسې تېر شي په جهاز کې داسې ور واوړې نو شاته هغه ځای کې جده ده نو په هغه جدې په ایرپورټ ته کوز شي او بیا واپس داسې راځې. د دې وجې نه ته چې ځې هلته نو ته به اول احرام تړې ځکه ته به مکې معظمه د پاسه تېرېږې په جهاز کې. دا شاته چې ستا کوم سمندر دی دا لار ده دا د مکې معظمې خلک چې تجارت لځي که نه لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف دې خلکو چې به تجارت کو نو دا به چې د یمن ته تله نو دا هم د بحر احمر په دې غاړه باندې چې کومې لارې دي دا ردي لار وه د سمندر په دې غاړه څوک په کشتو کې ځي او که څوک پیاده ځي او که څوک په اوښانو باندې ځي خو لارې د سمندر په دې غاړه ده. او که څوک د دې مکې معظمې نه شام طرف ته ځي نو شام دې طرف ته دی بلکل زما د ګس طرف ته د شمال طرف ته دی. نو شمال طرف ته چې سفر کوي نو دا په دې لاره کې هغه د مدینه منوره راځي او د مدینې منورې او د دې بحر احمر په دې منځ کې څه قبایل آباد دي. دا مکه معظمه تقریبا دی سمندر ته لږ نږدې ده د مدینې منورې په نسبت. مدینه منوره د دې سمندر نه نسبتا د مکې معظمې په نسبت باندې لږه داسې ور جدا ده خو د سمندر او د مدینې منورې په دې منځ کې ډېر زیات قبایل آباد دي. بنو جهینه یو قبیله ده بنو ضمره یو قبیله ده د هغې نه لږ دې خوا چې د مکې معظمې ته رانږدې کېږي نو بیا بنو مدلج یو قبیله ده قدید علاقه ده بنو المستلق څه علاقې دي. دا د دې مدینې منورې او د مکې معظمې په دې منځ کې د سمندر په دې غاړه دا علاقې آباد دي. او د هغې نه بعد بیا دا لار تللې ده سیده شام طرف ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول ځل مدینې منورې ته راغی نو تا ته ما وی اول ځل یو دستور یې ولیکو. په دې دستور کې نبی علیہ السلام یهودیان هم راوسته. دا یهودیان ما وی دلته څنګه راغلي نو تا ته ما وی دا د ابو کریب کیسه مې راته شروع کړه. تبع دا ابو کریب تبع چې د مکه معظمه دلته خو یې څه ونه وی نو دی روان شو د شام طرف ته. نو په لاره کې مدینې منورې ته لاړ. مدینې منورې ته چې لاړ شو د هغه ځای علاقې ته یې وکتل د ده سره د یهودیانو علما راغلي د یهودو څه علما ورسره. تاسو ته پته ده نن سبا هم په یمن کې ډېر زیات یهودیان اوسېږي. د یمن کې اوس هم ډېر زیات یهودیان اوسېږي. د ایران کې هم ډېر زیات یهودیان اوسېږي. نو دا یمن کې ډېر د پخوا نه دا یهودیان دي. نو دې ابو کریب سره د یهودیانو څه علما ورسره وو. هغې چې دلته رالل او هغې د مدینې منورې ته چار چاپېره وکتل هغې دې تبع ته وویل چې بهی دې علاقه کې ګورې ورانۍ ونه کړې. ولې وی دا دغه اخرني پیغمبر د هجرت ځای دی. دې علاقې نه دا معلومیږي دا هغه نښې نښانې چې موږ ته پخوانو علماو په کتابونو کې ویلي دي او موږ دغه غاروان پیغمبر د سیرت په باره کې موږ ته لوستي شوي دي موږ ته. نو هغه دا دی چې دا به اخرنی پیغمبر به دلته راځي او هغه به دلته د هغه د اوسېدو ځای دا د هغه کلی دی. هغه د دې ځای هغه هجرت کوي دلته دا د هغه مهجر دی. هغه وی ښه او دومره حده پورې دا ابو کریب متاثره شو چې هغه بیا دلته دوه کورونه جوړ کړه. دا یو کور یې ځان له جوړ کړو. وی که چېرته زما په ژوند کې یا زما د بچو په ژوند کې هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې اخرنی پیغمبر دی او هغه چېرته راشي دلته هجرت وکړي نو زه به دې کور له راځم او په دې کور کې به اوسېږم. او یو کور یې رسول الله صلی الله علیه وسلم له جوړ کړو چې دا ما هغه اخرنی پیغمبر له دا کور جوړ کړو چې که زما په ژوند کې راغی او که زما د ژوند نه بعد راغی نو دی به زما په دې کور کې اوسېږي. دا هغه کور چې په کوم کې بیا حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ اوسېده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای کې تقریبا سورې دوه هفتې خواوشا نبی علیہ السلام پای کې تیرې کړې وې. دا هغه کور دی چې کوم تبع ابو کریب جوړ کړی او دغه ځای کې بیا تبع ابو کریب یو څو شعرونه ویلي دي. وی شهدت علی احمد انه نبی من الله بارئ النسم ولو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي. وی زه په دې خبرې ګوایم چې احمد او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نبی دی. شهدت علی احمد انه زه په دې ګواهی کوم
ولو مد عمري الى عمره، او ارمان چې زما عمر دومره وي چې څومره د پیغمبر علیه السلام د راتلو هغه زمانه ده او په هغه ځای پورې زه ژوندی وی، نو لکنت وزیرا له وابن عم، زه به بیا بادشاه نه وی، زه به د هغه وزیر وی، زه به د هغه سره مشورې به مې وله ورکولې، او زه به د هغه د تره زوی یعنې د هغه تر مددګار به وی. او دی بیا واپس شو. قرآن ذکر د تبع ذکر کړی دی، تبع قرآن کې چې راځي که نه وقوم تبع، دا هغه تبع ابو کریب دی. بیا د دې یهودیانو څه خلک دغلته پاتې شو، او چې پاتې شو په دې خیال پاتې شو چې دا نور خلک چې دا د مدینې منورې خپل اصل باشندگان دي، دی خو د آخري نبي علامات نه پیژني، مونږ خو د هغې علامات پیژنو. نو چې پیژنو چې دلته راځي نو بس مونږ به وپیژنو، د ټول ناول به مونږ د دې ملګرتیا وکړو. دې ته خو به معلوم نه وي نو چې څنګه دا نبي علیه السلام راشي نو بس مونږ به د ملګرتیا وکړو. په دې خیال باندې دغلته دا قبایل آباد شو چې هغې ته بیا د هغې قبایل بیا تقسیم شو، بنو قریظه، بنو نظیر او بنو قینقاع، دا قبایل بیا دغلته آباد شو. څه بیا د دې نه لږ ورخوا په خیبر کې آباد شو. دا هغه خلک و چې دوی په دې خیال راغلي وي چې دلته به آخرنی پیغمبر راځي. ځکه خو قرآن بیا د دې نه ګیله کوي چې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، مخکې به د کافرانو په مقابله کې دواګانې کولې چې خدای آخرنی پیغمبر راولي، او فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، او چې کله راغی هغه پیغمبر نو بیا هم نه منو، انکار یې وکړو. ځکه ورته قرآن وایي ولا تکونوا اول کافر به، تاسو خو د منلو دپاره دلته دیروئ، نو تاسو اول مخالفت ولې کوئ؟ دا هغه خلک وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې معاهده کې شریک، تاسو د مدینې باشندگان یې، دلته تاسو اوسېږئ، راځئ دلته به ما سره په دې دستخط وکړئ. نو دې دستخط یې وکړې. هغې کې دویمه خبره بنیادي بیا دا وه، دا خبره هم دې یهودو ومنله چې فیصله به آخرنی محمد صلی الله علیه وسلم کوي. بل په دې کې دویمه خبره بنیادي دا وه چې که چېرته کې د بهر نه څوک په مدینه منوره باندې حمله کوي د بهر نه، نو بیا به د مدینې تمام باشندگان چې هغه مسلمانان یې او که غیر مسلمي، هغې به د مدینې د دفاع دپاره محمد صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې به ودرېږي به او جنګېږي به. یهودیان به هم جنګېږي او د مدینې خلک به نور هم جنګېږي. دا یهودیان چې وو دا مدینې منورې داسې فرض کړی لکه دا علاقه دا مونږ چې ناست یو دلته، نو دا د مدینې منورې دا اوس چې مسجد نبوي او د هغې څومره حدود دي که نه، دا د مدینې هغه اصل کلی او دې نه د قبلې طرف ته، مدینه منوره کې خو قبله دې طرف ته ده که نه، د جنوب طرف ته ده. نو داسې د قبلې طرف ته لږ ورخوا چې ورشي نو داسې دغلته باغات وو، لږ ورخوا غونته کې دا د دې غټې غټې قلاګانې وې او باغونه وو او ډېره لویه علاقه وه. او دا خندق تاسو ته پته ده چې دا تقریبا داسې د شمال طرف ته دی او شمال مغرب طرف ته دی او د بار طرف ته دې طرف ته خو پکې هم داسې یعنې داسې ترچا غونته کې دی دا خندق، داسې بالکل یو طرف ته نه دی، داسې ترچا داسې پترس غونته کې دی. نو دې مدینې منورې خلکو دا دویمې دا معاهده وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دې مدینه منوره باندې چا حمله کوله تاسو به دفاع کوئ. دا خبره خو وشوه. دې نه بعد چې نبي علیه الصلاة والسلام مدینه منوره ته راغی نو اولنی کار رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړو؟ مسجد نبوي، مسجد نبوي جوړ کړو. په خپله نبي علیه الصلاة والسلام خټې ګټې چلولې، صحابه کرامو کولې، خپل ځان دپاره د بیبیانو کورونه جوړ کړو. هغې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام د دې مدینې منورې د دې ریاست چې دا یو کلی و، د دې ریاست د دې حدودو د وسعت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم اقدامات شروع کړو. ظاهره خبره ده چې نبي علیه الصلاة والسلام خو په دې باندې پوهېده او داسې څه واقعات هم شوي وو چې دا د مکې معظمې خلک هغه ما په قلاره دلته نه پرېږدي. لکه مثلا یو واقع دا وشو چې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په دغه زمانه کې د بدر د دې غزا نه مخکې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هلته لاړو عمرې له. چې عمرې له لاړو نو امیه بن خلف سره د ده دوستي وه. امیه بن خلف ورته وی چې ته به زما میلمې، صحیح ده ستا میلمې. نو د هغه د میلمستوب په دې پناه کې یو قسم لا هغه هلته عمرې ته ورغی. چې ورغی د بیت الله ته چې دننه کېده پرې دروازه کې ولا ابو جهل مخې له ورغی. هغې خو یو بل پېژنده ځکه دا خو لار وه د مدینې خلکو ردي په منځ کې او رښتې هم وې. تاسو ته پته ده چې نبي علیه السلام ماماخیلي ده مدینې منورې ده، نو رښتې خو یو بل سره وې. دا سرداران او ملکان یو بل پېژنده اگر چې فاصله ډېره زیاته وه. ده ورته وی چې ګوره ته لا اراک آمنا تطوف بالکعبه وقد آویتم الصبا،
دا خبره ګوره زه نشم برداشت کولی چې ته دلته ښه په امن باندې راغلی او د بیت الله شریف نه دلته طواف کې او عمرې دې کې او هلته زموږ دشمنانو له پناه ورکړې ده محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو له دلته پناه ورکړې په مدینه منوره کې دا کار او زه تا طواف ته نه پرېږدم حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته وی بې زماري په الله قسمي که تا زه د بیت الله د طواف نه بند کړم نو زه به تا د هغې عمل نه بند کړم چې به تا ته ډېره زیاته ګرانه پرېوځي وی څه وی لار دې په ما ده وی ته دې شام ته ځې او غنم راوړې نو غنم د کوم ځای نه راوړې ستا د تجارت قافلې په کومه لاره باندې تېرېږي ستا کاروبار په کوم ځای باندې ستا خوراک کانک او سامان او ستا تجارت په کومه لار دی نو هغه لار ګورې زما په ضد کې ده نو زه به د هغې نه بند کړم دا خبرې به کېدې د دې نه پته لګېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ظاهره خبره ده چې د نبي علیه صلات وسلام فراست ایمانی خو د عام مؤمن نه ډېر زیات و نو نبي علیه صلات وسلام یو په دې وجه چې ځمکه ټوله د الله ده یوازې د مدینې منورې ځمکه د الله پاک نه ده چې دلته به د پیغمبر حاکمیت وي دا ټوله دنیا د ځمکه د الله ده لہذا د ځمکې او د مدینې منورې د ریاست له وسعت پکار دی دې کې قوت هم پکار دی او دې له وسعت هم پکار دی دا ځمکه فراخه کول غواړي نو دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه تدبیرونه اختیار کړي یو تدبیر دا اختیار کړو چې ځای په ځای چې د مدینې منورې نه چار چاپېره کم قبایلو نو هغې قبایلو ته دعوت شروع کړو او دویم یې دا شروع کړو چې که دعوت زما نه قبلوې او مسلمانېږې نه نو کم سے کم زما سره معاهده وکړې چې زما دشمن هغه له به تاسو پناه نه ورکوې او زما دشمن چې په ما باندې راځي د قریشو خاص کر قریش د مکې خلک نو هغې سره به تاسو ملګرتیا نه کوئ او تاسو به حیران شئ د دې مدینې منورې نه د مشرق طرف ته او د دې مدینې منورې نه د شمال او جنوب طرف ته هم څه علاقې شته خو چې څومره معاهدې په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو قبایلو سره کړي دي هغه معاهدې دي چې یا د دې مدینې منورې نه جنوب مغرب طرف ته دي او یا د مدینې منورې نه شمال مغرب طرف ته دي دا چې څوک په خبره سوچ کوي نو هغه په دې حکمتونو باندې پوهېږي یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرق طرف ته اول توجه ورنکړه د ټولو نه اوله توجه مغرب طرف ته ورکړه ولې مغرب طرف ته ورکړه د هغې وجه دا ده چې د مکې معظمې سره د ټولو نه اولنۍ دشمني ده د مکې خلکو نبي علیه السلام را ایستی دی د ټولو نه خواوشا کافر نور هم ډېر دي خو لویه غصه او لویه دشمني د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره د مکې د خلکو ده نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د ټولو نه زیات کوشش دا کوي چې دې لاره باندې کم از کم یا د دې لاره باندې چې کوم قبایل موجود دي دا مسلمانان شي او یا دا چې دا قبایل مسلمانان نم شي خو چې کم از کم زما د دې ریاست حلیفان شي او ما سره داسې د حلافت او د دوستۍ معاهدې وکړي چې کم سے کم زما دشمن له پناه نه ورکوي او یا زه چې کله د دشمن لار دلته بندول غواړم نو چې د دې قبایلو خلک ما ته مخې ته نه ودرېږي او یو واقعه یو ځل داسې هم شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی غالبا حضرت عبیده دی او په بل روایت کې حضرت حمزه دی دا واقعه چې زه بیانوم دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ده په دې موقع باندې یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام د حضرت حمزه سره چې خپل ترې دی رضی الله تعالی عنہ دا هغه سره یو شپېته کسان ورسره کړو او ورته ویل زه د سمندر په دې غاړه باندې ګرځې دا ګرځېدل دې دپاره دی چې د مکې قافلې یا د مکې خلک په دې لاره ځي چې هغې ته لږ غونې پته ولګي لکه پښتو کې اردو کې مونږ وایو چې د دال او د کدو نرخ ورته معلوم شي پته ورته ولګي چې بهی دې علاقه کې ګورې نن سبا راج اوس د چا دی نو داسې وشوه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کتل یو چینې ته دی ورغی او چې کتل نو هلته ابو جهل هم ولاړو ابو جهل سره هم یو 50 کسانو بس حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په لیندر اخکله هغه ځای کې یو سړی و د بنو جهینه قبیلې غالبا د بنو جهینه قبیلې یو سړی و چې د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده وه او د هغه د قریشو سره معاهده وه هغه په منځ کې راغی او بیچ بچای وکړی چې نه ګوره تاسو به دلته جګړه نه کوئ جګړه به دلته نه کوئ په دې موقع باندې او هغه ابو جهل دې ته نه خلاص کړه او بیا جګړه ونه شوه خو بهرحال ابو جهل ته پته ولګېده چې خیر نن خو زه په روغ رالم و سبا کېدی شي چې دا حالات بیا بل شانتي دین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل مهمونه لیږل دی طرف ته دا چې کومه لار ده د مدینې منورې سره نږدې دې ځای ته مسلسل سریه عبیده
سریه عباس، سریه حضرت حمزه، او بیا د دې سره سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر نه مخکې کومې غزوې د غلطه کړې دي. عام طور باندې خلک دا خبرې کوي کنه چې اولنې غزا د اسلام غزوه بدر ده، او چې کله 313 پوره شو نو غزا شروع شو. دا ډول خبرې غلطې دي، دا ډول خبرې غلطې دي. اولنې غزا د نبی له صلوات و سلام بخاری کتاب المغازی راواله، اول ما غزا النبي صلی الله علیه وسلم الابوا، اولنې غزا چې نبی له صلوات و سلام کړې و نو هغه غزوه ابوا و. دې غزوه ابوا ته غزوه ودان وای، غزوه ودان. بیا پاغي پسې وو غزوه بوات پتوا سره بی او الف طا، غزوه بوات. بیا وو غزوه ذوالعشيره. دا غزاګانې د بدر نه مخکې شوې. دې غزاګانو کې بنیادی مقصد ته ما صرف وی چې داو دویم مقصد پدې کې داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معلومات کول چې دا د مکه خلک په کومو حالاتو کې دلته زی او راضي، او د نبی له صلوات و سلام د ریاست حدود چې دا قانوني تور د دې لارې هغه حیثیت او د دې لارې هغه ملکیت هغه د نبی له صلوات و سلام باقاعده په اختیار کې راشي. دې خبره باندې لګزان خو پویول غواړي دا د غزوه بدر واقعه دلته دا د ډیرو اهم مقاصد د پاره دلته موږ خو دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې یو خدای د ریاست د حدود هغه ته بالکل ورسیږي د سمندري حدود ته. تاسو د پته نه د سمندري حدود او اهمیت څه ده؟ یعنی د یو ملک سره چې سمندري حدود نه نو دا غي غریبانو سره حالت کوم ملکونه چې په دنیا کې داسې دي چې دا غي سره سمندر نه لګیدل، هغه ته تجارت څومره ګران دي، هغه ته د نور ملکونو سره راهداري او دا غي شرایط او دا غي تجارت او کاروبار څومره مشکل دي. نبی له صلوات و سلام په دې باندې پوهیدل چې زما سره حدود سره د باقاعده سمندر حدود لګیدلی، چې په سمندري حدود باندې زما اختیاري او د ځمکې په حدودم زما اختیاري. ځینې خلکو ته دا خبره ډیره زیاته یره دې ځمکه څه ته وایي. مثلا کله کله موږ د کشمیر خبره وکړو، دا د کشمیر موضوع زما په خیال د اوسه پورې ماته د اوسه پورې هیڅ څوک ما د چا داسې تقریر و نه اورېدو چې هغه د کشمیر کیس په صحیح معنو کې پیش کړی د خپل مسلمانانو. عام طور باندې خلک دسته آئیں بائیں سيو سبل سيو غرولي بل غرولي راولي، خو په صحیح معنو کې چې د کشمیر سم کیس دی دا د اوسه پورې چا د ما په ما زما د علم د هدا پورې ما د چا نه و نه اورېدو چې هغه په صحیح معنو کې دا پیش. عام خلک پروپاګاندا کوي دا خو د ځمکې لپاره جنگ دی، نو د ځمکې لپاره جنگ. نو ته د ځمکې جنگ څه ته وایې؟ اخر د ځمکې اهمیت ته نه پیژنې. یعنی اولنې ټکی چې الله تعالی ویلې دی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په دې ځمکه کې خلیفہ پیدا کوم، د ځمکې اهمیت ته نه پیژنې. بیا داسې یو څو آیاتونه دلته ما را نقل کړي دي. وایي په خبره پرون تا یو آیت وی د فساد او د دې په اړه کې تا خبره وکړه ذکر ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پس مکه کې فساد نه، یعنی د انسانانو د اوسېدو ځای ځمکه ده. نو چې ځمکه ستا په اختیار کې نه وي نو ستا په اختیار کې بیا څه شی دی؟ ته په دې پوهېږې نه ریاست څه ته وایي؟ تاسو خو پېژنئ که نه چا چې پولیټیکل ساینس ویلی دی نه په دې پوهېږي نه چې په ریاست کې بنیادي شی ځمکه ده. په ریاست کې بنیادي شی ځمکه ده. اقتدار اعلی او عوام او قوم او خلق دا خو د هغې نه بعد خبره ده. په ریاست کې خو اولنی شی دا تا سره ځمکه شته که نشته. بیا د هغې نه بعد تاسو ګورئ د موسی علیه السلام په باره کې موسی علیه السلام ته قوم شکایت کوي، نو الله تعالی د هغې په جواب کې وایي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې استعینوا بالله واصبروا، الله نه مدد غواړئ او د هغې باوجود د تکلیفونو باوجود پر خبره ټینګ پاتې شئ. او ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. ان الارض لله، دا ځمکه د الله تعالی ده، دا د فرعون نه ده، دا د فرعون نه ده. تا ته ما قبل ورته حدیث هم نقل کړی چې مسیلمه کذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی، ورته وی چې من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله لكم نصف الارض ولنا نصف الارض. ځمکه نیمه ستا ده او نیمه زما ده. ځمکه نیمه ستا ده او نیمه زما ده. ولكن قریشا قوم یعتدون، او قریش یاته کوي او په ټوله ځمکه باندې قبضه لګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې ان الارض لله، ځمکه نه د قریشو ده او نه د بنو ثقیف ده او نه د بنو ربیعه ده. ان الارض لله، ځمکه د الله پاک ده.
یعنی د ځمکې یو اهمیت دی. قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیشنګویي کوي اولا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. ولې دا خلک دې ته ګوري نه چې انا ناتي الارض چې موږ د ځمکې ته راځو او ننقصها من اطرافها دا ځمکه موږ راکمو. دی پوهېږي نه چې د خپلونه ځمکه تښتي چې کم ځای کې خلک مسلمانېږي نو هغه ځمکه د اسلام په قبضه کې راځي، چې کم ځای کې خلک مسلمانېږي هغه ځمکه د اسلام په قبضه کې راځي. نو ته د دین هم نه خبر چې د ځمکې را اهمیت دی. دا بندګي به د خدای سړی په کوم ځای کې کوي؟ دا ازادي به چې سړي ته ملاویږي نو چې ځمکه نه په کوم ځای کې به ورته ازادي ملاویږي؟ په پردیس ځمکه کې خو به ته ازادي غواړې، بیا درخواست به کوې. نو که دا چا خوښه وه دله به یې درکړي، که دا چا خوښه وه نه به یې درکړي. بیا خپله فقه ووایه، ستا فقه او د سیرت کتابونه بیا زده که، بیا په دې ځان پوه که چې بیا د غیر مسلم نه د مسلمانانو ځمکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل یو گورنر خط ولیکه، ورته یې ویل د غیر مسلمو د ځمکې نه څه خلک راشي غیر مسلمي او زموږ د مسلمانانو ځمکې ته راشي، دې خلکو سره څه وکړو؟ دلته بیا اوسېږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ولیکل چې په اجازت راځي نو هغه ته باقاعده ویزا اجازت او ته وایي چې بایي په اجازت به راځي او دا پته به لګي چې څونه وخت دپاره به راځي. نو په هغه وخت کې ورته یو عارضي غونته کې وقتي غونته کې اډر یې ورله ورکړو، ورته ویې چې د شپږو میاشتو دپاره راځي او د مسلمانانو په ځمکه کې اوسېږي نو د هغه نه به لسمه حصه او چې د یو کال دپاره اوسېږي دلته د کاروبار دپاره اوسېږي نو بیا د هغه نه به شلمه حصه په تجارت او په کاروبار کې به د هغه نه ټکس اخلي. د دې ځمکې یو اهمیت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهمیت نه څه غافله خو نه و. نو نبی علیہ السلام دا غوښته چې یو به د اسلام د ځمکه وسیع شي او دویم دا چې په دې لاره باندې به زما قبضه راشي. که دا خلک مسلمانان او که نه دي مسلمانان خو دا لار به زما په اختیار کې زما په حکومت کې پیدا. بیا چې زه غواړم د مدینې د مکې معظمې خلکو ته اجازت به ورکوم او ما په اجازت به ځي او چې زه نه غواړم نه به ځي. اوس دا خبره چې کله هلته وشوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې معلومات کول. نو د دې مکې معظمې د دې قریشو یو قافله روانه شوه شام ته. د دې طرفه چې دوی تلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده او نبی علیه الصلوة والسلام په دې پسې باقاعده د سمندر غاړې ته راغی په خپله د صحابه کرامو سره. خو ممکنه ده چې اطلاع دې ته لیټ رسېدلې وه یا هغه خلک ډېر زیات تیز لاړل. د دې طرف نه د نبی علیه الصلوة والسلام د ګرفت نه ووتل او لاړل شام ته. د هغه طرف نه خو سوال نه پیدا کېده چې بیا دې د نبی علیه السلام نه خطا شوي وي. هغه طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د دې خبرې معلومات کول چې دا قافله به کله راځي. هغه قافلې والا ته هم پته وه، هغه د ابو سفیان په قیادت کې وه، تقریبا 1000 اوښانو ورسره او 40-50 محافظینو د 50,000 دینارو سامان ورسره او دوی په واپسۍ کې چې راتلل نو دوی ته په خپله پته ولګېده چې مونږ چې ور د مدینې منورې په دې حدودو کې تېرېږو نو دا تېرېدل زمونږ غیر قانوني دي او د دې خبرې خطره ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره زمونږ لار ونیسي. نو ده یو سړی ولېږه په یو تیز اوښه باندې او ورته ویې چې سیده لاړ شه او د مکې خلک خبر که چې ګورې زمونږ خواله راورسي زمونږ مدد ته راورسي د مدینې منورې د حدودو کې مونږ ته خطره ده. هغه سړی چې لاړ د هغه زمانې یو طریقه وه چې چا به اعلان کو لکه زمونږ پرې پښتو کې چې طریقه وه چې څه خبره به یې کوله نو ډمامه به یې وکړه. نو ډمامه به وشوه په ناوخته ټایم کې نو هر چا به غوږونه بوس بوس کړه چې سجل دی خدای پاکه خیره شو به کوټې ته وخته هلکه وایه سجل شو یو بل ته به یې ګاونډیانو ته وي دا ټلیفونونه او دا کیسې میسې خو نه دی که نو په ډمامه باندې به خلک خبره نو چا داسې اوس هم چې څوک چاته څه خبره وکړي وایي څه مه وایې په ډمامه راپسې راوتي یې حاجي داسې اپه څوک په چا پسې وکړي په ډمامه راپسې راوتی نو اوس خو هغه شی نشته دی خو دا خو زړې خبرې. نو هغه زمانه کې طریقه دا وه چې سړي به د خپل کمیس له مخې نه او د شا نه وشلو د خپله کجاوه به یې الټه کړه او چغې به یې والې او خلکو ته به وي چې اللطیمه اللطیمه راځئ خلک رانه سپېړې وباسي. اللطیمه اللطیمه لطم سپېړې ته وایي. خلکو رانه سپېړې ویستې خلکو غرق کړو خراب یې کړو. یو به راغی څه چل دی وی قافله را روانه ده او د محمد صلی الله علیه وسلم نه ورته خطره ده او شا به د قافلې د ملګرتیا دپاره ځان تیار کړ. او دغه دي چې د مکې معظمې خلکو 1000 کسان د قافلې د مدد دپاره
د ابو جهل او د خلکو په قیادت کې را روان شو داغه طرف. نبی علیہ السلام ته په ابتدا کې د خبره علم نو خو چې پته وته ولګیدا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قافلې په نیت باندې د کور نه ووت. دلته دوه نقطه نظر دي په دې نننی درس کې. به زه د مولانا مودودی رحمه الله سره یو علمی اختلاف هم کوم. وایي په خبره نه خلکو خدا خیال له او خاص کر زما مبارک دا خیالي چې د خدای مولانا مودودی سره بالکل اختلاف نه کوي. حالانکه زه خدای امام ابو حنیفه رحمه الله سره اختلاف کوم، د مولانا مودودی رحمه الله سره اختلاف کوم. د خلکو دا خیال له چې څوک غټ سړی مني نو هغه سره به اختلاف کول ګناه ګڼي. اختلاف صرف د پیغمبر سره نشي کېږي. د پیغمبر نه علاوه په دنیا کې هیڅوک داسې نشته چې هغه سره اختلاف نه کوي. اختلاف په خپل ځای او د اختلاف باوجود هم قدر او احترام دی وسړي کېدی شي. دا د خلکو یو غلط تصور دی. لکه مولانا مودودی وی د خلکو یو تصور دی چې یاره که دا سړی غټ سړی دی او مونږ وایو چې دنه خدا غلطي وشوه نو زه چې زه دا غټوالی خو ختم شو. مولانا وی نه دا خبره غلطه ده. د یو چټاکې او د یو شرشایه غلطۍ په وجه باندې د سړي په غټوالي کې څه نقصان نه راځي. او د غټوالي معنا دا نه ده چې د هغه نه به غلطي نه کېږي. دې کني د دې معنا خو به بیا دا شي چې د پیغمبر نه علاوه بل څوک غټ نشته. یا به د دې معنا دا وي لکه د شیعګانو د عقیدې مطابق چې شیعګان وایي چې زمونږ د امامانو نه غلطي نه کېږي. نو هغې بیا دا تصور دنیا ته ورکړه چې پیغمبر هم معصوم دی او امامان هم معصوم دي. نو اولنی تصور چې د غیر پیغمبر د عصمت دنیا ته ورکړی دی هغه شیعګانو ورکړی دی. او زه حیران یم نن سبا زموږ په سنیانو کې داسې علما دي چې هغې هم وایي چې نه فلانکی سړی ګوره د غلطۍ نه معصوم دی، فلانکی د صحابي د غلطۍ نه معصوم دی. نو دا ته چې د غیر پیغمبر دا عصمت خو د پیغمبر دپاره دی. عصمت د پیغمبر خاصه ده او چې ته د غیر پیغمبر د عصمت خبره کې نو د دې معنا دا ده چې دا عقیده د شیعګانو ده او الټه الزام بیا په ما لګوي شیعت نو ته خپل نوم بل ته وایې. تر دې هم نه خبر چې دا د چا عقیده ده. دا عقیده د شیعګا امام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دي په خپله فتاوی کبرا کې. دا مې د امام ابن تیمیه رحمه الله خبره وکړه. امام ابن تیمیه وایي چې اولنی هغه خلق چې د غیر پیغمبر د پاره د عصمت خبره وکړه هغه شیعګان دي. دا خو یو علمي غوندې خبره وه په منځ کې بالکل په هغه ضمني کې ضمني خبره وه. ورنه داسې خبرې زه په عام مجلس کې کول نه غواړم. دا خو علمي خبرې. نو ما اختلاف به کوم د مولانا سره. دو نقطه نظر دي دلته. یو نقطه نظر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه وته نو په دې نیت وته و چې زه به د قافلې مقابله کوم او دا قافله به باقاعده گرفتاروم او د دې مال به اخلم. که ته ورته لوټ وې او که ته ورته هر څه نوم وله دنیا چې وله څه نوم دی ور لږ دي. خو په خبره مې زما ځان پوهېږي زه خبره څه کول غواړم. بیا چې څه خبره کوي نو بیا دې وایي. یو نقطه نظر دا. دویم نقطه نظر دا دی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوره وته د مدینې منورې نه وته نو په هغه وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام اراده د قافلې نه وه، اراده د دغه فوج او د دغه لښکر وه. او دا خبره چې الله تعالی قرآن کې وایي چې الله تعالی تاسو سره وعده کوله په دوو قافلو کې د یوې قافلې په دوو ډلو کې د یوې ډلې. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ انها لکم. الله تعالی تاسو سره وعده کوله چې دوه ډلې دي په دې دوه ډلو کې یوه ډله تاسو له درکوم، په یوه ډله تاسو له غلبه درکوم. وتودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم. پس تاسو دا ارمانو چې هغه قافلې باندې ورشو ځکه چې د هغې سره کانټې مانټې او تورې او وسلې ډېرې نشته او 50 کسان دي د هغې نه خو به مونږ هسې په لاسونو کې سا وباسو. لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله دا غوښته چې الله تعالی په خپلو کلمو او په خپلو حکمونو باندې دا دین غالب کړي او حق ثابت کړي او د کافرانو جرړې ختمې کړي. او جرړې د کافرانو په دې نه ختمېدې چې تاسو د قافلې مقابله وکړئ، جرړې په دې ختمېدې چې تاسو د لښکر مقابله وکړئ. هغه وایي د دې آیت مطلب دا دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مدینې منورې نه چې وته نو په دې خیال وته چې د چا مقابله وکړو؟ د لښکر مقابله وکړو. او د آیاتونو نه هغه وایي دا ثابتېږي د آیاتونو کې واضحه خبره ده
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، څنګه چې ویسته تستا رب د خپل کور نه پرشتیا، وان فريقا من المؤمنين لكارهون، او یو ډله د مؤمنانو نه د خبرې لره بد غنون کې و. نو مولانا دا وی او بعض نور علما دا وی چې دې مطلب هم دا دی کنه چې ته د مدینې نه وتی نو د خلکو دا خیالو چې یاره جی د قافلې مقابله به وکړو او د لښکر مقابله نه کوو، او ستا مطلب خو د لښکر مقابله و، ذکر خلکو دا خبره بده ګڼله. او یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، ستا سره په حق خبره کې جګړه کوله پس د هغې نه چې خبره په ډاګه شوې وه، کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. ته به وایې چې مرګ ته را روان دي او ښه ورته ګوري، نو مرګ ته څوک تیارېږي داسې په الله شانه. نو د مولانا او د بعضې نور علماو دا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینې منورې نه وته نو نیت د څه و؟ نیت د قافلې نه و، نیت د لښکر. او مولانا خو د دې خبرې تذکره نه ده کړې، خو نور علماو د دې خبرې تذکره کړې ده. غالبا مولانا سید سلیمان ندویم د دې خبرې قائل، هغې د دې خبرې تذکره کړې ده چې دا خو به خلک اعتراض کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وګوره ورته دا قافلې لوټي، د لښکر سره جنګ کول خو ټیک دی، څوک تا سره جنګ کوي د هغه سره جنګ کوه، د اسلام اصول خدا دي، چې څوک جنګ له راغلی هغه سره جنګ کوه. خو روانه تجارتي قافله ده او هغه کاروبار کوي او هغه جنګ له نه دي راغلي، او هلته هم تجارت له تلي و، کلي ته جوار او غنم وړي او وربشې او وریجې وړي، او ته لګې او هغه قافلې پسې ورځې، نو د دنیا به درته څه وایي؟ د دنیا به دا نه وایي چې ته خو لښکرو سره مقابلې په ځای باندې ورځې او ته خو قافلې لوټې. دا اعتراض به په اسلام باندې راشي. د دې اعتراض د وجې نه د مولانا او د بعضې د علماو په ذهن کې دا راغله چې هغه روایتونه، هغه احادیث چې پای کې د دې خبرې تذکره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ځل د قافلې په نیت وته، نو هغه آیاتونه د دې آیت، هغه احادیث د دې آیت په مقابله کې زیات قابل اعتماد نه دي، زیات قابل اعتماد دا آیاتونه دي، او د احادیث کې د دې آیاتونو سره برابر نو به منو، که برابر نو پرې بېدو، ځکه چې یو خو دغه اعتراض راځي او بل د دې آیاتونو معنا دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وطن په هغه وخت کې بعضې خلکو وایي چې دا خبره ښه نه ده. نه یو نقطه نظر دا، زه د دې نقطه نظر سره اختلاف لرم، زما په نظر دا نقطه نظر درست نه دی، زما په نظر دا نقطه نظر درست دی او 100% درست دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د مدینې منورې نه د دې قافلې په مقابله کې وته، او دا نیت هم دغه خبره وه، د دې نه علاوه بله خبره د نبي علیه السلام په ذهن کې اډوونه چې دا قافله به لوټو، او دې قافلې نه چې کوم سامان دی دا به د مدینې منورې ته راولو، او دا سړي به لاس تړلي دي مدینې ته راولو، دا به زموږ غلامان. بلکل هم دقه مطلب. اوس به ته وایې چې د دې اعتراض جواب به څه کې؟ نو د دې آیت خبره ته رستو کوم او د دې بل اعتراض جواب به راته مخکې وکړو. دا خبره چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به خلک دا اعتراض وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قافلې لوټلې، نو ما دا اعتراض چې کوي نو موږ هم په خوله کې ژبه لرو، موږ هم داسې څه د کدوانو پاڼې نه دي ویلي، دې خبره وکړي، خپله خبره دې وکړي، دې څنګه کوي، دا ما چې څنګه ایکسپلین کړه داسې به دی په خپله باندې د خپله دعوه واضحه نه کړي، لکه دا ما چې د دعوه. ځکه خو زه تاسو ته وایم اولنۍ ورځ کې مې ته یو خبره کړې وه چې اسلام په ټوله دنیا ځکه خپله غلبه غواړي چې د اسلام نه علاوه بل دین او بل نظام داسې شته نه چې هغه د خپل مخالف سړي قسم په داسې الفاظو کې او په داسې واضحه طریقه پیش کړي چې په کومه طریقه باندې هغه دشمن پیش کوي. اسلام دا یو کار کوي، دا کار صرف اسلام کوي چې اسلام د خپل دشمن خبرم په دومره واضحو ټکو پیش کوي چې تا ته دا بیا څه خفا را نشي، تا په تیاره کې نه ساتي، په بوسو کې اوبه نه بوزي، تا بالکل په یو کلاو ډاګه میدان باندې ودرېږي، تا ته پته وي چې زما دشمن څه ویل غواړي، چې تا ته د دې خبرې هم پته وي چې د هغه دلایل څه دي، او تا ته د دې خبرې هم پته وي چې بیا زه به د کومې خبرې جواب څنګه ورکوم. دا کمال په اسلام کې دی، او قرآن کې او په دې حدیثو کې دا بې شمېره اعتراضونه د کافرانو چې نقل شوي دي دا هم دغه دي. لهذا زما خوی او زما مزاج هم دغه دی چې د لوی نه لوی دشمن خبره هم چې زه نقل کوم نو هغه خبره
په دې اول تا پوي کړ چې دا خبر هم ده نو چا چې اختلاف نو تا ته ما وی داغي اعتراض دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قافلې لوټي ما وی نه خبره دا څنګه ده ته په خبره اول ځان پوي په دې موجوده زمانہ کې ته ما ته داسې حکومت وخایا چې دا خپل سمندري حدود می او دا خپل بري او بحري حدود می او هوایي حدود خو ښکاره خبره او داغه د اجازت نه بغیر یو دوست ملک چې داغه سره داغه جنگ هم نه داغه جهاز داغه ملک د اجازت نه بغیر داغه د فضایي حدودونو تیر شي په دې نږدې ورځو کې ماته یاد دي 2 میاشتې 3 میاشتې اعلان کړي تاسو ته په پته اخبارات دومره حافظې د چا کمزوري نه دي د فرانس وزیر اعظم او یا غالبا د فرانس صدر د فرانس صدر هغه په دې پاکستان فضایي حدود استعمالول او اخواته چرته خدای خبر کوم ملک ته د مشرقي ملکونو ته چرته ته او د پاکستان د فضایي حدودونو چې تیرېده نو دا د سورلو جاز او هغه د سورلو په جاز کې خو هغه د پاکستان نه اجازت نه وغوښته او د پاکستان سیول ایویشن اتھارټي والا هغه جاز منی او ته د پاکستان حدود ته بندر راځي تاسو اجازت نه دی غوښته ځکه چې هغه به بغیر اجازت نه راغله ا جنگي جاز نو هغه هوا که ډرون حمله کیږي نو هغه تا تم پته ده او ما تم پته ده وایي په خبره باندې خو زه دا عامه خبره کومه هغه ستا جړاو زما جړا یو ده ستا لمن او زما لمن یو ده چې چته وینو زما او ستا په لمن کې څه فرق نشته هغه یو مسله ده خو زه دا عمومي خبرې کوم نو هغه جهاز دې هغه واپس د خپل ملک سره رابطه وکړه دا غي ملک سفیر ولګید هغه د پاکستان سره رابطه وکړه هغه د خپل سفیر سره رابطه وکړه او سفیر دلته د وزارت خارجه او وزارت دفاع سره رابطه وکړه او دا خبره کلیر شو چې په دې جهاز کې اصل کې د فرانس صدر روان دی او غلطی دا شوه چې هغه اجازه د مخکنه او بیا دا غي نه بعد غالبا د 2 غنټو لګبګ ټیم په دې کې ولګید او بیا هغه اجازه ورکړو اله هغه جهاز د پاکستان د حدودونو تیر شو دا اصول دی دا طریقه کته زما د سمندر په حدودو کې تیرېږي زماره اجازت نه بغیر کته زما دشمن نه می او زماره اجازت نه بغیر تیرېږي نو دې معنا دا ده وایي په خبره باندې چې دا خو ته زما په دسترګو کې چخچی ورکې اره معنا دا ته غوړو سړی نخکارم تا ته زماره وطن سو وطن نخکاری ته دا منې نه چې دلته سوق دي دا چا ریاست او چا حدود دي نو دا قافله چې اول د دې طرف نه تللی و دام د نبی له صلوات و سلام د ریاست په حدود کې دم نه تللی و به اجازه ته تللی و او دې ته پته و چې دا کار مون غلط کړی ځکه خو دا هغه طرف نه جراتلن نو بیا د خپل ملګرتیا د پاره لخر راغوښته کدی ته دا پته و چې دا یو بین الاقوامي لار ده او په دې کې د مدینه د ریاست نه د اجازه د غوښتو اجازه نشته نو بیا دی ولي او سره لګل ته مکه معظمه ته د خپل دفاع لپاره ځان لپاره فوج راغوښته ځکه چې دا دی ځکه فوج راغوښته چې دی په دې باندې پوهېده چې دا کار مون غلط کوو دا مون په زور کوو دا په دې لار چې مونږ استعمالو او په دې لار د دې طرف نه تلیو دام په زور تلیو او د هغه طرف نه چې راغلی نو دام په زور راځو او دا د مدینه منوره خلکو ته زور خایي او کدی مونږ ته زور خایو مونږ منې کوي نو مونږ هم ته زور خایو مونږ هم دا غزا نظام له فوجونو راغوښتل د دې نه بغیر بل څه مطلب چې دا وچه بدمعشي و اوس کدا وچه بدمعشي رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشت کړی وي او ویلې چې زه خیر دې مونږ د خسړی ځامن یو خسړیو او مونږ د چا لاس تغوا نه پاسو او ځینې که څوک مونږ ته بدمعشي کوي او کسترګې راته وباسي نو د دې معنا به بیا دا چې په مدینه منوره کې به بیا یو معشوم بیا را پاسېدل یو مسلمان ته به ویلې چې زمړه تاسو خو د چا د ملاس تغوا د پاسول تاسو خو بچا د چک لګولم تاسو په خله کې خو غاخم نشته بیا په اخر په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام چې ګرځیدل بیا د نبی له صلوات و سلام د وفود ګرځیدل او د دعوت او د مدینه د منافقانو او د خلکو د نبی له سلام په باره کې خلق د تکړه سړي مرګرتیا کوي دا هغه قوت سره خلق مرګري کوي چې ورته پته چې خپل دفاع کولای شي او سبا سما ته پوسم کولای شي چې ورته پته چې د خپل مرګري ته پوس نشي کولای د ځان ته پوس نشي کولای دا سره څوک مرګرتیا کوي هغه سره نه په خواجه مرګرتیا کوله نور سره اوس مرګرتیا کوي خلک لہذا دا وجه بدمعشي دی کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دله د دې بدمعشي جواب ورکړ کدا نه ورکوله
نو زما په نسبت باندې بلا خبره داسې و چې زه به بیا نه پوهېدم د پیغمبر کار زما به منلی خو زه به پوهېدم نه ما به په ایمان بالغیب راوړو چې د پیغمبر کار دی نو زما په غیب ایمان دی خو پوهېږم پرې نه چې دا ولې چې دا وی کړه او په دې قافله باندې د حملې اراده وکړه نو دا خبره بالکل 100% په ذهن کې دراتلو ده چې همداسې پکار وه چې داسې نه کړي نو دا خبره به تعجب خبره وه بل دلیل د دې دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مدینې منورې نه راوته نو په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویلي د قافلې د ګرفتارۍ دپاره ورځو د دې وجې نه د هر چا په باره کې دا خبره نه وه چې هر سړی د خامخا راوځي بعض صحابه کرامو ته خلکو بیا وروسته طعنې ورکړې وې وی ته خو په هغې کې نه وې لکه حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه د بدر په غزا کې نه و نو هغه به وی چې د بدر غزا خو ډېر لوی شی دی خو په هغه وخت کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان نه وکړی چې څومره خلک یې نو بس وسلې راوالی او ځای چې ځو داسې اعلان خو نبي علیه السلام نه وکړ خو چې په هغه وخت کې څومره خلک تیار وو بس هغه یې راواغست نو دا خبره هم غلطه شوه چې خلک وایي چې 313 نه دي برابر شوي 313 هسې اتفاقا برابر شو دا چې څه د مخکې نه منصوبه نه وه چې ورېږه لکه 313 برابر شو نو بیا چې 313 برابر شو نو بیا د قافلې ته دوی وي چې په دې لاره داسې ځای بیا داسې ځای چې موږ 313 برابر شوي یو چې درس ور باندې که بیا به په مکه ورتلی بیا دا ته څه ګڼې وړې خبرې کې دا 313 اتفاقا برابر شو او 313 په باره کې احادیث نه دي بخاري راواله 313 310 317 320 318 مختلف روایات دي پکې ته دا ولې نو ما وې دا ځکه چې څه خلک اول لاړو څه خلک وروسته لاړو څه خلک داسې لاړو چې هغه ورغله هلته او بیا نبي علیه الصلاة والسلام د جاسوسۍ دپاره یو خوا بل خوا ولېږل څه خلک به بیا راتله او څه به تله نو چا په یو وخت کې شمار کړي چا په اول وخت کې شمار کړي چا په آخر وخت کې شمار کړي چا په دې منځ کې شمار کړي چا عین د جنګ په وخت کې شمار کړي نو دا اختلاف په دې وجه راغی جاسوسان به هم ځای په ځای ګرځول نو اولنه خبره خدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قافلې په نیت تللی اوس دویمه خبره دا ده چې د دې آیاتونو سره به څه کوې دلته دې آیاتونو کې خدا قرآن صفا وایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق اے پیغمبره چې ته د کور نه ایستې نو وان فریقا من المؤمنین لکارهون یو ډله د مؤمنانو نه بده ګڼله دا خبره نو دا خبره واقعي د تعجب خبره ده او دې خبره د وجه نه مولانا مودودي رحمه الله وایي چې د دې آیت خو بالمفهوم کېدی نشي ما د دې آیت په مفهوم کې ډېر سوچ کړو ډېر وخت مخکې بار بار نو زما ذهن کې الله تعالی یو نقطه راوسته او بیا مې د امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې د هغې یو حسب ولسته نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې کومه نقطه الله تعالی ما ته ذهن کې راچولې وه اخو مې د امام رازي خو څوک دی که نه وی گرب استدلال کاری دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی فخر رازی خو رازدار دین دی کن اخو څوک دی امام رازی رحمه الله هغه دا چې ګوره یو زما کور دی زما او ستا د عامو خلکو کورونه دي نو زما کور هغه دی چې فرض که زما کور ورته ویلی کېږي چې زه پکې اوسېږم خو مثلا یو سړی دی د دې مثال به دا ووایو چې موږ به وایو چې د دې زموږ د دې ضلع پېښور کمیشنر ډي سي او یو د هغه کور دی نو د هغه یو هغه کور دی چې پکې اوسېږي او یو دا ټول پېښور د هغه کور دی ځکه چې په دې پېښور د هغه اختیارات دي یو بیا زموږ دا ټوله صوبه ده نو د دې صوبې یو ګورنر دی د دې صوبې یو وزیر اعلی دی هغه وزیر اعلی دا ویلی شي چې دا ټول پېښور دا ټوله صوبه زما کور دی یو د هغه خپل کور دی هغې ته خپل کور وایي خو هغه دا هم ویلی شي زه د دې صوبې وزیر اعلی یم زه د دې صوبې ګورنر یم دا ټوله صوبه زما کور دی دا خبره ده چې د تعجب خبره نه ده یو د دې ریاست سربراه دی د ریاست سربراه دی تاسو ته پته ده که نه کله کله د ریاست نه خلک تعبیر په هغه مرکز کوي یاره جي د پاکستان موقف دا دی داسې وایي که نه وایي په اقوام متحده کې د کشمیر په مسله کې د پاکستان موقف دا دی داسې نه وایي چې د صدر پاکستان موقف د وزیر اعظم پاکستان موقف وایي د پاکستان موقف دا دی نو هغه نسبت هغه ټول وطن ته کوي نو چې د دې وطن کوم مثلا د وطن بهر یو سړی لاړ د وطن سفیر شو
په امریکا کې په سعودي کې په برتانیه کې په بل ځای کې ناغه سفیر چالت خبره کوي ناغه زما د وطن دا پالیسی ده او زما د وطن دا پالیسی ده نو هغه ځان نه یادې د خپل وطن خبره کوي سربراه مملکت چې خبره کوي نو هغه وی زما نو دا زما کلی دی دا زما وطن دی دا زما کور دی پاکستان زما کور دی نو د یو عام سړی کور داغه کور داغه نه چې د چا اختیارات زیاتی نو داغه اختیارات او داغه وسعت پورې هغه تاغه کور وي خپل نو یو سربراه مملکت د خپل مملکت تمام حدود ته کور وي نو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په دې حیثیت مګوره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر دی او دغه کور دی چې دا کومه دروازه پیدا او دا پرده پر ازوړند او دنه په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ناشته او دنه په حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ناشته دغه ته یوازې د پیغمبر علیه السلام کور نه وي دا د مدینه منورې چې څومره حدود دي دا تمام حدود د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی اوس دا خبره از د کول غواړي چې دا آیت نازل په کوم ځای کې دی نو د دې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق فبارک چې بیا تفاسیر ګوري نو اصل خبره دا ښکاریږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وته د کوره نو د قافلې په نیت وته چې د قافلې په نیت نه وته نو دا خبره بر تعجب وي ما سره به کم از کم د دې جواب نه وي کدا سي کړي وي نبی علیہ السلام او تا زمانه تاسو کړل چې دا قافله ته ولې داسې تیر شو نو ما به ویل چې زه په ایمان بالغیب لرم او پیغمبر مې منلې او پویګم پینه چې دا ولې کدي زما دنه خو دې تاسو کولای نو دا هغه طریقه بیا دا وړي دا قافله لا شونه مرولې او دې په شتله ما بدا ویل خو بیا مې ویل چې ایمان بالغیب په پیغمبر لرم او پویګم پینه خو نه اوس چې خبره کومه نو اوس ویم چې به ایمان بالغیب مې دې په پویم پیم چې ولې او دا کار بالکل پکار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي نو درې زینا خلکو ذکر کړی دي چا صفران مې یو ځای ذکر کړی دی او چا حمران مې یو ځای ذکر کړی دی او چا روحان مې یو ځای ذکر کړی دی بهر حال ممکنه ده چې د یو ځای خواوشا خو ډېر نمونه کېدی شي نمونه خو کېدی شي وایي په خبره باندې په دې دیهاتي علاقو کې خبره ده یو کوټې ځان نه لنډوي وایي په خبره باندې دو درې کوټې دلته دي نو درې ځان لنم دی دو درې کوټې دغه دی کې دغه ځان لنم دی تاسو دې دیهاتو کې چرته وګورئ کنه خاص کر بیا د غرونو په علاقه کې او په صحراګانو په دیهاتو باندې کې د سلور کورونه وي نو هغه ته به خړ کوټې او ګټ کوټې او داسې سنوم به ولور کړي وایي په خبره باندې نو دا د یو علاقه کې دی شي او په علاقه کې مختلف ځایونه کې دی شي دا روحا یا دا حمرا یا دا صفرا ارزو چې ده دا هغه ځای دی چې دا د مدینه منورې د حدودونو بهر دی یا عین د نبی له صلوات و سلام د مدینه منورې د حدود د سرحد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سرحد نه اوته په دغه ځای کې او روان دی په قافله پسې دغه ځای پورې نبی له سلام په خپل زمینی حدود کې دنه د قافلې څه کوي تعاقب کوي روان دی په قافله پسې خو چې د خپل مدینه د ریاست د حدود نه اوته او د روحانو مې زه ته ورسېدو نو په دغه وخت کې جاسوسانو اطلاع راوړه نبی له صلوات والسلام په دغه ځای کې ناست دي صحابه کرام ورسره دي او جاسوسانو اطلاع راوړه اطلاع دا راوړه چې هغه قافله په هغه عام لارې باندې پتلو په ځای باندې په یو بل ګډه وډه لار تللی ده او ډېره تیزه تللی ده اوس تاسو کې قافله لاندې کوي نو اوس تاسو په رینج کې دا چې پس تیز لاړ شئ نو لاندې کولای شي خود قافلې د دفاع د پاره د مکې معظمه نه یو لښکر را روان دی او هغه لښکر نیغ د دې قافلې مخې را روان دی نو دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست او صحابه کرامو ته ویل چې اوس خبره کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ویل تاسو ته پته ده اطلاع رااله چې اوس خبرې دوه شوې یو طرف ته قافله ده مونږ راوتی د قافلې په خیالو یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته د لښکر مبارک هوش مونږ ته پته ولګېږي چې د مکې معظمې نه لښکر را روان دی اوس به څه کوو نو ما دلته عبارتونه را نقل کړي ښه هغه عبارتونه دا دي چې په هغې کې حضرت مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پاسید او دا مهاجر دی مهاجر دی وی یا رسول الله د خدای پیغمبره
امزل ما امرك الله، زچ صدت الله تعالی حکم کړی، زچ صدرت الله تعالی حکم کړی، فإنا معك من د سره مرګریو، حيث ما احببت، چستا کوم ځای ته خو خیال تمبوزا. لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى، دا سے نوایو سنچ بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویلیو چې اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون، تو ستا رب لاو شی وجنګيږي او موږ بدل تناشو تیار بلستنه او کټوي مټوي بمځان سره تړلی او چې تاسو موږ ته بیت ملک فتح شونه بس موږ بدل روان یو. بیا دا سے نوایو بلکې دا وایو چې اذهب انت وربك فقاتلا انا معك مقاتلون، تم ز جنگ بکے رب مددم کئی او مونگم جنگ تا تیار یو. ما دامت عین منا تطرف، سو پورے چمستر گر پیگے و سارا پکی زد خدای پیغمبر چی. بیا سی چلو شو چه دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا نو بیا دا سی وشوا چه صحابہ کرامو کے بعضی کسان ہوئے، ابن کثیر وی او قرطبی وی، قالو زنو صحابو پا کدا سوی چه اخرجتنا للعیر، اے دا خدای پیغمبر دا راوی دیستو دا قافلے دا مقابلے دا پارا، ولم تعلمنا قتالا، او پا دی خبر نکڑو چه جنگم کے دیشی و لخکرم کے دیشی، فنستعد لہو نمونگ با تیاری کروی دا لخکر دا پارا، دا جنگ خو نتختو خو تیاری خو ندا کری، مون سر خو زغری او توری او سامانو نا پورے ندی. نو دا دی باوی صحابه کرامو. بیا یجادلونک لان دی بیا علماء دا لکلی البحر المحیط تا ابو حیان اندلسی لکلی دی، وجدالهم قولهم، دا خبر طول خلقو اکڑا اکثر خلقو چه ما کان خروجنا الا للعیر، مو خراوتی دا قافلے پنیتو، ولو عرفنا او کمون تا پتوے چه دا صورتحال برازی نو لستعدنا للقتال، مون بجنگ لتیاری کردوے. دا خبر صحابہ کرام اکڑے پدے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید اوس دا بنو اوس قبیلے سردار، دا حضرت سعد بن معاذ دا سے خوگی خبریں کئی چاہے دا پہ خبرو دا سڑی سڑے خیل. نو دا حضرت سعد بن معاذ چې دا د مدینه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب هم داو چې دا انصار اولنې ځل چې دی ما سره چرته ځکه دینه مخکې چې بسمره مهمات پای کې به صرف مهاجرینو، دا اولنې ځل چې بده کې انصار راغلي. نبی علیہ السلام مطلب داو چې انصار لګه پته ولګي چې دی سوي. نو حضرت سعد بن معاذ پاسید نو وی لقد آمنا بک، مو خود خدای پیغمبر پتا ایمان راوړی. دا حضرت سعد بن معاذ تقریر کوي وصدقناک، مون خستا تصدیق کړی دی، وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، مون په دې گوايو چې تا کوم پیغام دنیا ته ورکړی دا حق دی. واعطيناك عهودنا ومواثيقنا، مون د سره کلکه وعده کړی دی، په لاس کې ملاس در کړی دی، على السمع والطاعه، چې خبر به اورو منوبه. فمز یا رسول الله لما اردت، د خدای پیغمبر چې کوم طرف ته دی اراده یې هغه طرف ته ځه. فوالذي بعثك بالحق، پاغ ذات میں دے قسمی جتے پر اشتیا لے گلے، لبستعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه، کہ منگتوے چھ دے سمندر تا وردان دے ور ٹوپ کے نو چھ ترانا مخ کے منگ در پسیو منگ دے سمندر تم دانگو پدے نیو سمندر تا دانگو، حالانکہ سمندر تا دانگو لمنگ تا بظاہر سفیدہ ملاوی، کو چھ دے سمندر تا رادے چھ دانگو نو وردانگو. وما تخلف منا رجل، او مونږ کې به یو سړی ګورې رستو پاتې نشي، هر سړی به سمندر ته ټوپ کوي. وما نکره ان تلقي بنا عدونا غدا، او دا خبره مونږ ته بده نه ښکارېږي چې سبا مونږ ته ویره د دشمن مقابلې ته ور مخامخ شي. ولې انا لنصبر عند الحرب، مونږ په جنگ کې ګورې ټینګ ولاړ یو. صدق عند اللقاء، چې دشمن ته مخامخ شو زمونږ د رښتیاو پته په هغه وخت کې لګي. بیا ولعل الله يريك منا، او کې دې چې الله تعالی تا ته وخی زمون په عمل کې ما هغه شی نقر به عینک چې مونږ په سترګې یې کو. اوس پورې خدای سره امتحان مو خنه راغلی، دا چې مقبه کې دې چې خدای راولي چې تبوینه زمون قرباني او سترګې به یې شي. فسر بنا علی برکت الله، زمون مونږ سره مونږ روان کا او د خدای د برکت باندې زمون اعتماد دی. ولعلک پاتې شدا مرګري چې کوم خبرې کوي،
ولعلك ان تكون خرجت لامر مونږ په دې پویو چې ته چې د مدینې نه راوتې نو ستا په ذهن کې د قافلې خبره وه خو لیکن واحدث الله الیک غیره اوس الله تعالی بله مقرره پیښه کړه په دې وخت کې اوس اطلاع راغله چې فوج را روان دی دې وخت کې خبره بدله شوه چې بدله شوه نو فانظر الذي احدث الله الیک ټیک دا هغه خبره اوس منه چې الله تعالی کومه مقدر پیدا کړې ده فمزله زید دې لخر مقابله له نو بیا ورتوي فمزله دې پسې ځه فسل حبال من شئت د چاره شي چې غوټه کول غواړي نو هغه غوټه کا وقطع حبال من شئت او د چاره شي چې کټ کول غواړي نو هغه کټ کا مطلب دا دی چې چاته څه اډر کې چاته وې ته ودرېږه جنگ کوه چاته وې ته مه کوه چا سره جنګېږي او چا سره نه جنګېږي څوک پرېږدي آسان پرېږدي او د ګرانو سره جنګېږي دې کې کار نشته رسۍ ده د چا هغه رسۍ غوټکۍ او د چا هغه رسۍ شلې دې کې کار نشته وعاد من شئت دشمني کوه د هغه چا سره چې د چا سره دی خوښوي موږ در سره یو او وسالم من شئت او صلح کوه د هغه چا سره چې چا سره دی خوښوي دې کې در سره یو وخذ من اموالنا ما شئت او د واجب زموږ سرونه نه زموږ مالونه چې اخلي دام در سره دي دا در منصور وي دا ابن کثیر وي دا فتح القدیر د شوکانی وي دا خبره چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي د حضرت سعد ابن معاذ وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتحلل وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام مخ مبارک خوشاله شو د مخ کې خوشاله آثار ښکارا شو او بیا به زی چې علی برکت الله او لاړ له د بدر په مقام کې پړاو واچو او د بدر په مقام کې دشمنان امرال اغیم پړاو واچو او بیا باران شو بیګا د شپې الله تعالی د مؤمنانو زونه مضبوط کړل سبا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو سفر کې ناشتو الته دعا وغوښته او داغه دعا الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی چې اللهم هذه قریش الله تعالی دا د قریش دي قد اتت بخيلائها پډېر نشاو تکبر او مسته کې راغلي دي تحاول ان تكذب رسولك او مطلب دا دی چې ستا پیغمبر دروغجن کی ګوره الته یو بار دروغجن په مکه کې ویلیو کنه خدلته وته وی چې عملنه دروغجن کوي یعنی مال شکست را کول غواړي نو اللهم فنصرك الذي وعدتني الله تعالی اوس دا وخت دی دا مدد چې تا ما سره دا غي وعده کړی و اللهم ان تهلك هذه العصابه الله تعالی کدا موجوده ټولګه د لغوند خلق د نن تبا کړو نو لا تعبد بیا بستا عبادت ونشي عبادت مجاهدین کوي ته ما بل ورته ویلو کا عبادت شو کوي مجاهدین الله کدا خلق د تبا کړو نو لم تعبد بیا بستا عبادت ونشي ځکه عبادت داره چې دا مجاهدین کې دا الله د رضا لپاره دا سر ورکول دی دا عبادت دی مقام بندگی دیگر او مقام عاشقی دیگر د سید احمد شهید رحمت الله علیه پر مزار باندې د علامه اقبال دا شعرونه لیکلي او قدرتی خبر د جماعت په اول ځل نو قتل کنه نو بس الله تعالی راته یاد مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجده می خواهی او زخاکی بیش زخواهی چې د نور نه دې پیدا کړی دي کنه وای هغه ته وای چې ماته تشه سجده کوه هغه نه نور څه نه غواړي سر په د ملائکه نه سر نه غواړي خدای ملائکه نه خدا نه غواړي چې نه توې کې خپل او شهیدان شي ځانم وجنه او بلم وجنه او زخاکی بیش زخواهی او چې د خاور نه پیدا کړی نو هغه نه دا هغه نه ډیره مطالبه کوي چې کومه مطالبه د هغه چانه کوي چې د نور نه پیدا کړی دي بس دستا اختیار دی چنا خودرا نگهداری کی با ای بی نیازی ها شهادت بر وجودی خود خونی دوستان خواهی دا شهادت گواهی ته نو گواهی دیتا وی نو دا گواهی دا خلا شهید او مجاهد چې څه کوي کنه دا د الله تعالی د توحید گواهی ده نو اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد کدا ټولګه تباہ نو بیا واستای عبادت نشي او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خدای پیغمبر بس ته دعا قبول شو او نبی علیہ السلام کو قائد دی کنه دا قائد چې صحیح نه کنه نو کارکون اولاد دې سره ډیرم لوی لکه ابو بکر نه لوی شو نشته رضی الله عنه خو بهر حال چې هغه نبی علیہ السلام سوینه هغه خو ابو بکر صدیق نه ویني کنه
بیا چې د ابوبکر صدیق زمانه نو بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سویني نو بیا حضرت عمر غنی او بیا چې حضرت عمر رضی الله عنه زمانه نو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سویني نو بیا نور غنی نو قیادت او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شګه په لاس کې واغسته او ورواهي چې ولوي شاهت الوجوه ځکه هو الله تعالی وای وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى شګه هوتا ورويشتي خدای کافر سترګو ته تاو نه رسولې دا ما ورسولې او بیا نبی علیہ السلام د عام حمله حکم کو کزتا ته د بدر هغه منظر کشي حکم هغه بیا یو غنټه ټیم هلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې د جنگ کم تدبیر وکړو صفونه په داسې طریقې برابر کړل داسې په انداز کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام میسرا میمنا قلب ساقا پوهیږي په خبره باندې ریزرو دسته دا 313 کسان دي خو نبی علیہ السلام داسې منظم کړو چې دې مشرکین داسې د منظم فوج تصور په دماغو کې نو او بیا الله تعالی دی باندې داسې غیبی مدد الله تعالی د صحابه کرامو نازل کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې ملائکه مرال داغه په وجه د مسلمانانو زړه مضبوط شو او یا کسان داغینه مردار شو لیل سرداران ابو جهل پکې مردار شو لیل سرداران پکې مردار شو ابی پکې مردار شو او یا کسان ته نقید کړو هغه قیدیان التزام سره بوتل چې پلار کې بوتل دوه کسانو ته نبی علیہ السلام وکتل دا یو پکې عقبه بن ابي معيط او دا بل پکې نضر ابن حارث نضر ابن حارث هغه سړیو چې د قران د تلاوت په موقع باندې خلک راوستیو او جنکې راوسته وي د روم او د ایران او قصې به وتکول او شراب به پسکل او غړېدل به وې دا محمد هم درته قصې کوي او زم درته قصې کوم چې دا اول نه زماده ورنه راځي نبی علیہ السلام دې نه فسټو هدا خو نه ده لاسونه ولا شاته تړیو دا غنه سټو دی بل ته یو قتل دا عقبه بن ابي معيط دا هغه سره و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرې مغاړه کې پرې مړې کې صادره چولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صادره دونه تاکل چې نبی علیہ السلام سترګې راوته وي او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ول ذکر ورکړه وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله یو سره په دې ګناه وجنه چې هغه زما رب الله دی دا هغه عقبه دی نبی علیہ السلام میدان مړ دا دوی په کې پلار عمل کړو او هغه باقی ال مدینه منوره ته بوتلو او الته بیا دا غینه فدیه واغستا او دا فدیه دا غستو په باره کې بیا مزید تفصيلات دي دا غي بیا ځان له احکام دي چې هغه څنګه واغسته شو بیا دا غینه بعد پدې کې یو دوه مسلې نورې پاتې دي دا غي د تعلیم سره تعلق دی ان شاء الله العزيز هغه چې کله د تعلیم درس راځي هغه په پای کې بیانو دا پدې غزوه بدر کې دا یو څو اهم نکات تا ما بیانول الله رب العالمین دې مال او تعالی د پوهې توفیق راکړي او الله تعالی دې درس د دې ثواب په نتیجه کې د دنیا غازیان او مجاهدین ته فتح او کامیابی نصیب کړي او الله تعالی دې زموږ د وطن کې د دې جهادونو په نتیجه کې چې دا کوم شوي دي او دا کوم روان دي په خوشا کې او دا کوم مسلمانانو چې قرباني کړې دي الله تعالی دې په نتیجه کې همدا صفات نظام دل تراولي څنګه په مدینه منوره کې د غزاګانو په نتیجه کې یو پاک نظام د الله د دین راغلی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير